بعض خلک داسې وکړي په پردۍ ځمکه باندې دعوه وکړي او بیا چې کوم دی کیس داخل کړي دا ځمکه زما ده، حالانکې دې ته پته وي چې دا ځمکه زما نه ده، نو دې حاکم له فیصله ووسي، قاضي له جج له فیصله ووسي، نو هلته پې د دروغو ګواهان پیش کړي، نو ځمکه ځان ته راواړي، یا داسې وکړي یا پې قسم وکړي په پردۍ ځمکه باندې. نو نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي صحابو ته زه یو انسان یم، بشر یم، تاسو ما له خپلې فیصلې راوړئ. نو بعضې کس خپله فیصله په ښکلي انداز کې چالاږي، په ښکلي انداز کې خپله مسله ماته وړاندې کړي، نو زه د هغه په حق کې فیصله وکړم، ځکه شرع خو ظاهر ګوري. نو نبي علیه السلام فرمایي چې د هغه په حق کې فیصله وکړم. نو حقیقت حال دا خو الله ته معلوم دی چې دا د ده او که نه ده، خو دا سړی د خولې نه چالاږي نو ما ته ښکلې خبره وکړي، ما مطمئن کړي، زه د هغه په خبره باندې مطمئن شم، زه د هغه په حق کې فیصله وکړم. خو حقیقت حال الله ته معلوم دی چې دا د ده ده او که د ده نه ده، نو زه د ده په حق کې فیصله وکړم، خو زما دا فیصله د ده د حرام مال نشي حلالوي. نبي علیه السلام فرمایي زه ده ته هغه څیز حواله هم کړم، خو که په حقیقت کې دا د ده نه د بل چا وي، د بل کسي، او ما فیصله د ده په حق کې کړي، نو ده ته خو پته ده که نه، دا څیز نبي علیه السلام وایي زما په فیصله باندې نه حلالېږي، دا حرام دی. او دغه بل کس خو دا څیز دی نو دا زما په فیصله سره حرامېږي نه، او چې د چا نه دی نو زما په فیصلې سره دا حلالېږي. نو دقه شان د خلک چې کوم دی فیصلې کوي په پردو ځمکو باندې دعوې وکړي، او هغه قاضیانو قاضي ورته دا ځمکه جدا هم کړي، جج ورته جدا هم کړي، خو دا د جج په جدا کولو باندې دا ځمکه دته نه حلالېږي بلکې دی حرام کړي. نو دلته الله فرمایي ولا تاکلوا تاسو مخورئ اموالکم خپل مالونه بینکم په خپل منځ کې بالباطل په باطلې طریقې سره، وتدلوا تاسو موړئ بها دغه فیصلې دغه مالونه الی الحکام قاضیانو او ججانو ته، د څه دپاره؟ لتاکلوا د دې دپاره چې تاسو اخورئ فریقا څه حصه من اموال الناس د خلکو د مالونو، بالاسم په ظلم سره، د خلکو د مالونو څه حصه په ظلم سره اخورئ. کسان ځان سره بوځي، نن سبا ګواهیان د روپۍ لس میلاویږي په پیسو باندې، په دروغه باندې ګواهي وکړي دا ځمکه بالکل د ده ده، حالانکې د ده نه وي. بالاسم یا جج له رشوت ورکړي، بالاسم په ظلم سره، وانتم تعلمون حال دا دی چې تاسو پوهیږئ. نو یو مطلب دا دی که د جج له رشوت ورکړي وي، قاضي له پیسې ورکړي وي، نو بیا د دې مطلب دا شو چې بالاسم په ظلم سره، وانتم تعلمون حال دا دی چې تاسو پوهیږئ چې دا قاضي رشوت خور دی، ما ولا پیسې ورکړي، دا پیسې ولا ما وړئ. وانتم تعلمون یا دا مطلب که د قاضي نه خبر کړي او قاضي ته پته نه وي، نو بیا به قاضي نه دی ګنهګار، جج پې نه دی ګنهګار، او که جج ته پته یا د رشوت ورکړي او د رشوت ته وجې فیصله کړي، نو بیا سره جج هم ګنهګار دی. یا دا مطلب که جج دغه د رشوت خوري د پیسې ورکړي، نو بیا مطلب دا شو انتم تعلمون، او حال دا دی چې تاسو ته علم دی، تاسو پوهیږئ چې دا رشوت خور دی، نو د رشوت خور له ولې خپلې فیصلې وړي. او دویم دا مطلب که دا قاضي رشوت خور نه وي، دا جج رشوت خور نه وي، او دې اړو خبر نه دی د فیصلې نه، خو دې خپله چالاکي وکړي، یا ګواهان چې کوم دی په غلطه باندې پیش کړي، یا قسم وکړي په عدالت کې، او جج د ظاهر ته وګوري د په حق کې فیصله وکړي، نو بیا مطلب دا شو چې وانتم تعلمون حال دا دی چې تاسو پوهیږئ چې دا ځمکه زمونږ نه ده، دا څیز زمونږ نه دی، تاسو ته خو پته ده که نه، نو د هغې د وجې تاسو ته پته ده چې دا څیز زما نه دی، دا څیز تاسو ته جج او قاضي جدا کړو، نو دا تاسو ته نه حلالېږي. نو ولا تاکلوا تاسو مخورئ اموالکم خپل مالونه بینکم په خپل منځ کې بالباطل په باطلې طریقې سره، یعنې د یو بل مالونه مخورئ، وتدلوا موړئ بها دا مالونه دا فیصلې الی الحکام حکامو ته، قاضیانو او ججانو ته، د څه دپاره؟ لتاکلوا د دې دپاره یې موړئ، نورې فیصلې وړئ شیخه، خو د دې دپاره یې موړئ، لتاکلوا دپاره دی چې تاسو اخورئ فریقا څه حصه من اموال الناس د خلکو د مالونو، چې د خلکو د مالونو څه حصه خورئ، د دې دپاره ججانو ته فیصلې موړئ بالاسم په ظلم سره، وانتم تعلمون حال دا چې تاسو پوهیږئ چې موږ په غلطه یو یا د قاضي او جج رشوت خور دی.